زمونږ خو اول اراده دا وه چې مشر به م راځي او مونږ وی چې یو غټ پروګرام به دلته کې کوو خو چونکې د آخري ورځې دي 4-5 ورځې پاتې دي او په هغې کې نور پروګرامونه مخکې نه څه سیټ شي وو څه پکې دغه را روان نو د هغې د وجې نه هغه ترتیب هغه شانتې نه جوړېدو نو بیا ما خورشید خان ته ریکویسټ وکړو چې یاره زه به میا صاحب له راشم او مونږ به دوی به شامل به کوو او بیا به چې دی مشر سره به هم دوی ملاقات کوو او بیا به انشاءالله چې کامیابي میلو شي نو بیا به غټ پروګرام دلته کې کوو به عزتمندو ما نه مخکې کیسر خان هم خبرې وکړې خورشید خان هم خبرې وکړې ورځې پاتې دي 15 په 8 تاریخ باندې به تاسو د دې فیصله کوئ چې قومي اسمبلی ته او صوبایي اسمبلی ته تاسو خپل څوک نماینده لیږئ په دې وخت سره به اوس مختلف خلک تاسو ته راځي څوک به د رشتې دارۍ په نوم باندې څوک به د اسلام په نوم باندې بعضې به آزاد امیدواران به هم راځي خو دې ته به ګورو چې زمونږ د علاقې لپاره څوک ښه دي زمونږ د علاقې خدمت چا کړی دی او آینده کې څوک زمونږ د علاقې خدمت کولی شي زمونږ مسایل حل کولی شي که دې ووټ کې جنت وې دا خو بیا ډېر اسانه وه بیا خو د عبادتونو هم ضرورت نه و د حجونو عمرو هم ضرورت نه و بس ووټ به مې اچولي او کار ټیکو خو په دې تاسو هم پوهې مونږ هم پوهېږو او عالمان صاحبان هم پرې پوه دي چې جنت او دوزخ چې دی هغه زموږ اعمالو سره تړلي دي او د هغې فیصله به الله تعالی کوي دا ووټ چې دی دا صرف مونږ دې لپاره استعمالو چې قومي اسمبلی ته او صوبایي اسمبلی ته داسې نماینده ولیږو چې هغه هلته کې زمونږ د حقوقو تحفظ وکړي بیا ورسره زمونږ د دې علاقې د پسماندګۍ وکالت وکړي هلته کې او د هغه ځای نه وسایل روړي چې زمونږ دا پسماندګي لرې شي په دغې حوالې سره که وګورو نو زما خیال دی که دې امیدوارانو هم تپوس وکړئ نو کېدای شي چې هغوی هم درته دا ووایي چې د کار تمکه کوئ نو بیا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرخوا نه و عزتمندو آزاد امیدواران هم تاسو ته معلوم دي په دې حلقې وخت هم تېر کړو زما خیال دی په دې 4.5 کاله کې میرزا ډیر یونین کونسل له هغه توجه نه ده ورکړې بیا د آزاد خلکو خو نه منشوري نه نظریه وي او نه د مستقبل پته لګي چې کوم ځای ته به ځي نو په دغې باندې هم غور کول پکار دي عزتمندو زما خیال دی چې میرزا ډیر یونین کونسل کم از کم فرق محسوس کړی دی بعضې کلو کې تیر ځل بعضې خلکو د رشتې دارۍ په نوم باندې ووټ ورکړو خو د هغې نقصان چې دی ټول علاقې ته ورسېد دې ځل به زما خیال دی ټول ملګري پوه هم دي او څه به زمونږ دا ملګري راپاسي کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځي په دې خبرې باندې به خلک هم پوهوي چې که دا ووټ مونږ غلط استعمال کړو نو د هغې نقصان ټول علاقې ته دی که په 8 تاریخ باندې مونږ د ډیوې په حق کې ووټ استعمال کړو نو دا داسې شوه چې مونږ د خپل د علاقې د ترقۍ لپاره دا ووټ استعمال کړو دا داسې شوه چې مونږ د خپل علاقې پسماندګۍ لرې کولو لپاره دا ووټ استعمال کړو دا داسې شوه
چې موږ د خپل ځوانانو د روزګار لپاره دا ووټ استعمال کړو. عزتمندو، په دې میرزا ډیر یونین کونسل کې به زه درته څه وایم، د پلونو ذکر دلته خورشید خان وکړو، د مختلف روډونو د بجلی د ګیس ذکر ملګرو درته وکړو، د سیلاب نه د بچاو د پښتو د ما خیال چاته پته ده 2010 کې چې کله سیلاب راغلی و زمونږ دا میرزا ډیر یونین کونسل ډیر زیات متاثره شو. په هغه وخت سره خلکو دې ته مجبور شوي چې کلي یې پرېښي وو، کورونه یې پرېښي وو. 2013 کې چې کله موږ ته موقع ملو شوه نو زما سوچ دا و چې اول به دې طرف ته توجه ورکوو او په هغې کې زه د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوم چې هغه وخت سره موږ لږ ډېر کار وکړو او د هغې فایده دا راووتله چې د هغې نه پس ته 2 ځله سیلاب راغی، د هغې نه زیات سیلاب راغی د 2010 نه، خو ډېر معمولي نقصان نه علاوه داسې څه نقصان یې ونه کړو. نو دا موږ ټول لپاره د خوشحالۍ او د دغه خبره ده چې د قومي وطن پارټۍ د وجې نه دا سلسله وشوه. عزتمندو، یو خو به دا 2 ورځې پاتې دي، دې کې ډور ټو ډور کیمپین پکار چې موږ وکړو. په 8 تاریخ لپاره هم طریقې کار خپل جوړ کړو ایجنټانو، نو د هغې پکار چې موږ توړ کوو. بیا ورسره ستاسو په وساطت ټولو ملګرو ته دا دعوت دی چې په 6 تاریخ باندې شیرپو کې به د کیمپین آخري جلسه کوو. دا به زمونږ پاور شو به هم وي به او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو برسی به هم وي به. په دغه کې هم تاسو ټولو ته دعوت دی. انشاءالله دا یو څو ورځې دي، دا به همت کوو. هر یو کس په خپله ذمواري د خپل پولینګ سټیشن به اخذ کړی دی، کم طریقې سره چې ملګري ګرځېدلي دي او هغوی کار شروع کړی دی. نو زما دا یقین دی چې انشاءالله نتایج به هم ډېر ښه وي او انشاءالله ګټه به د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو به وي، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو به وي.